چاله ورکو تاسو څه مشوره راکوئ زما نه تپوس کړی دی او دویم دا چې هره ووټ خرڅول ګناه ده که نه د قرآن او حدیث په رڼا کې تاسو مونږ جواب راکوئ نو زه په دې باره کې بالفرض که زه یم چې هره پلانې پارټۍ له ورکوي تاسو وایي چې مولوي صاحب د کومې پارټۍ چېرته وکیل دی نو زه خو وکیل نه یم د چا البته دا خبره کومه چې دا د بلدیاتو ورځې را روانې دي 19 تاریخ باندې دا لومبی فیز دی بیا د هغې نه وروستو بل فیز کې به د دې نورو اضلاع الیکشن کېږي داسې کول غواړي چې داسې چا له ووټ ورکړي چې تاسو ورته کنځلې بیا نه کوئ داسې چا له ووټ ورکوي چې د هغوی سره ستاسو حقیقت کې د زړه مینه وي او هغې خلکو له ووټ ورکوي چې هغه د اسلام او پاکستان سره مخلص وي دا صفت که په ان پی والا کې که دا په پیپلز پارټۍ والا کې که دا په جماعت اسلامي کې او که دا په پی ټي آی کې او که دا په مسلم لیگ کې چې د پاکستان سره او د اسلام سره د دواړو سره مخلصي ځکه د پاکستان او د اسلام د دواړو د نظریاتو تحفظ زموږ فرض دی دا زموږ لازمي ده او زه د دې نه علاوه یو څو خبرې نورې کوم چا له ووټ ورکوي یو صفت پکې وګورئ شخصیت ته چې دا د څو مسؤلیت پابند دی که نه دی کنزلمار نه دی دروغ نه وایي دوکې نه کوي نوکریانې نه خرڅوي شخصیت ته وګورئ چې پاک سړی دی د څو مسؤلیت پابند دی دویم نمبر دا منشور ته وګورئ چې منشور یې څه دی دوی څه غواړي یا دوی مخکې څه کړي دي دغې ته وګورئ او دریم نمبر پارټۍ ته وګورئ چې څنګه پارټۍ ده هغه پارټۍ د قرآن او سنت د اصولو مطابق ته که نه ده دارنګې د هغوی مشران وګورئ چې دغه مشران څنګه دي ما په خیال باندې که زه به دا خیانت وکړم چې زه نه یم دا صفتونه زما په خیال د جماعت اسلامي پاکستان چې څومره عمرا دي ټیک دا زه نه یم چې ټول پرشتي دي غلطیانې هم پرې کېږي خو اوورال یعنی د اوسه پورې د جماعت اسلامي د مشرانو خلاف چېرته داسې یو کیس نه دی راغلی په عدالتونو کې یا په پارلیمنټ کې دا بار بار دا مختلف دا پیډاټ سروې دا راځي په دې کې د جماعت اسلامي خلک پکې د اوسه پورې نه دي بدلونه شوي د دې سره سره د جماعت اسلامي چې کوم امیر دی محترم سراج الحق صاحبو دغه په باره کې د پاکستان عدالت ویلي دي چې که په 62 63 په سیکشن باندې عمل وشي یو سراج الحق په هغې کې پوره خیږي په دې بنیاد زه دا خبره کوم په دې کې زه چا نه شرمېږم نو نه تېرېږم چې دا اصول تقریبا په جماعت اسلامي کې دي البته یو خبره کومه بالفرض که چېرته د جماعت اسلامي امیدوار داسې دی چې هغه ځای کې دې اصولو مطابق نه دی او دغه نه بل سړی تاسو ته ښه ښکاره کېږي هغه بیا ووټ ورکوي زه نه یم چې یو طرف ته یو سړی د بلې پارټۍ دی څه مسؤلیت پابند دی حلالي دی ښه سړی دی او د جماعت اسلامي هغه سړی غلط دی شرابي دی بدعمله دی مه ورکوئ هغه له ووټ بیا موږ داسې نه غواړو چې تاسو بس په پټو سترګو باندې راغواړو خو دا کوم ورځې چې را روانې زما په خیال باندې دغې ته وګورئ تاسو او منشور هم د اسلامي پاکستان خوشحال پاکستان زه خو چونکې زما نه تپوس کړی دی نو زه حق لرم د دې خبرې زه به جواب ورکړم دې ملګرو ته چې که تاسو زه بالفرض په ما اعتمادي او ما ځان ته د ځان لپاره استاذ ګڼئ زما په خبرو باندې تاسو څه عمل کول غواړئ یقین کول غواړئ انشاءالله تعالی زه د دې خبرې ګارنټي در کوم چې دا خلک ما ته پاک خلک ښکاره کېږي اگر چې په نورو پارټو کې پاک خلک شته د هغې مخالفت نه کوو خو منشور یا د هغوی وروستو مشران یا د هغوی د پارټۍ چې کوم ویژنز دي نو هغه مسایل بیا جوړوي تاسو وکتل چې اوس څه شروع دي